نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون صدق الله العظيم سورة النحل سور لسم پارا شلم نمبر آیت تے مکی آیتن کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیان شو اس پر آیتن کی دا مشرکانو دا خدایانو تردید ذکر کی یا بمکی آیتن کی دلائل دا توحید بیان شو اس پر آیاتن کی دعویٰ دا توحید ذکر کی اللہ رب العالمین فرمائی چدا مشرکان کافران دا کم خدایان و عبادت کی دا دوی دا خدایان ہی سیز نشی پیدا کولی او دوی پخپل باندے ہم پخپل پیدائش کے محتاج دی بلچا جوڑ کری دی آیت کریمہ کی دا دی کافرانو دا خدایانو نمراد بتان دی تفسیر کبیر تفسیر بغوی جلالین ابن کثیر دا ٹول لکی چی دا دی نمراد بتان دی چی کافران دا کم خدایانو عبادت کوي دی جوڑ شوی دی پیدا شوی دی چا جوڑ کری دی پخپلا حس چیز نشی پیدا کول او دا بے جان دی اس قسم جن لری لکہ یا دا کانی نا جوڑ شوی دی یا دا اڑو نا جوڑ شوی دی یا دا نور اشیاء نا جوڑ شوی دی دا مڑ دی اس قسم جن لری تر دے پوری چی دا دوی دی خدایانو تا دام پتن لگی چی دی بکل بیارا جوندی کولی شی دا دے آیتننا دا نن سبا دور جدید معتزلہ چی مشہور دی پا پنچ پیریانو باندی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حیات الانبیاء انکار دا پار دلیل نسی او دوی وی چی پدیجے کے مراد اموات غیر احیاء مراد پیغمبران پخپل و قبرن کی مردی جوندی ندی حالانکہ دادا دی پنچ پیریانو دا جہالت او دا حماقت نخدا مسئلہ روان دا کافرانو دا خدایانو آیت راغل دی دا کافرانو دا خدایانو بارکی آیت راغل دی دا مشرکانو دا شرک پا بارکی او دوی اغا آیت رالی پا پیغمبران چسپان کے دا درو ہوئی مخی آیت کی دا خبر ذکر کی گی چھ کافران دا کم خدایانو عبادت کی دا ہس چیز نشی پیدا کولی دوی پیدا کری شیوی دی دا خبوتان دی کافران دا سا عبادت کی دا بوتانو عبادت کی نو مسئلہ روان دا بوتانو دا آیت کی مضمون دا بوتانو پا بارکی دی او دوی دا آیت رالی وی پیغمبر علیہ السلام پخپل روزہ مبارک کے جواندی ندی ولی قرآن کی راجی علیکہ دا اللہ بندہ قرآن کی دا بوت خبر دا تو دا پیغمبر علیہ السلام و دا بوت ترمین سے فرق نشی کول مسئلہ دا بوت مبارکی او تی لگیر دا پیغمبر علیہ السلام پر روزن دا سمرہ ظلم دا خدا خبر یاد ہو ساتھ کہ دا اہل باطل چرت دروغ او دو کبریک دی دی دن ختمی گی کہ کل دی خلق رشتیا وینا خبر شروع کرا او وی چی دی آیت کی خبر دا بوتانو دا نتا دی خدا کی دا ختم شو چی پیغمبر پا خبر روزہ مبارک کی جواندی نا دی دلیل دا دلیل خو ختم شو خو رشتیا وینا خودی کئی نا کہ سم خبر ہو کی پورا خبر ہو کی نو بیا خود دی اگر گمراہی ختمی گی نو دی خپل گمراہی نہ ختمی دی خپل ڈل نہ ختمی
دی خپل جهالت باندې ټینګ ولاړ او دا ناپوهه مسلمانان هم چې دا خبره اوري وایي دا خو رښتیا قرآن کې راغلی چې اموات غیر احیاء دا الله بنده نه دا خو د بوتانو قصه ده اموات دا بوتان مړه دي غیر احیاء ژوندي نه دي نو شي د بوتانو دي مسله د بوتانو ده او تیراله پچا دیوی اموات پیغمبران په خپل قبرونو کې مړه دي غیر احیاء ژوندي نه دي دا الله بندگانو مخکې خو له ګوره کړه مسله روانه د کافرانو د بوتانو ده د بوتانو والا مسله رالی په پیغمبر چسپان کوي او بیا وایي موږ اشاعت التوحید و سنت یو او موږ د قرآن او سنت خدمت کوو دا د قرآن سنت سره زیاتې دي خدمت نه لري د دې وجې نه د اهل سنت والجماعه فتوا ده چې پنځپیریان پدری او یا ډلو کې چې کوم نجات والا ډله اهل سنت والجماعه دي دا غینه خارج دي عقیدی په لحاظ سره پنځپیریان گمراه دي مونږ کول د دوی پس مکروه تحریمی دي او دا مفتی یوسف لدیانوی شهید رحمت الله علیه د فتوی مطابق د دوی تقریرونه او درسونه اوریدل ناجایز دي ځکه هغه داسې سیرت وایي زمونږ ناپوهه مسلمانان ساده مسلمان خو یو قرآن دی خدا استاد مو یا دا بل استاد نو قرآن خو یو دی خو مضمون پکې بل وایي قرآن کې مسله د بت په باره کې د تیراله په پیغمبر چسپان کې نو خلک وایي دا قرآن وایي خو قرآن کې نه قرآن د ځان مسله قرآن کې بیانې نو زمونږ خلک وایي د قرآن د منځ نه لګیا دا قرآن نه لګي خدا مسلې دی خلکو ته کوي عوام ته کوي خو بیا د علماء مخه ته داسې خبرې نشي کولی ځکه دا په قرآن کې دروغ معلومیږي ده الله جل شانه دې موږ تاسو د پنځپیرانو معتزله او د وسوسو نه وساتي او دا خبره تاسو ته معلومه وي سلور مذهب مسلمانان الحمدلله اتفاقا د عقیده ساتي چې د مدینه منورې روضې ته لاړې نو تب ذهن کې دا ساتي چې دی روضه مبارکه کې پیغمبر علیه السلام ژوندی دي او زه چې په سلام ووایم نو دا دی خپل ووري نږدې او باقاعده ما ته جواب راکړي دا د سلور مذهب مسلمانانو عقیده اتفاقی د پنځپیرانو عقیده پیغمبر علیہ السلام په دې روضه مبارکه کې ژوندې نه دي نعوذ بالله دا سپروت دي لکه یو کلک کانه وجود خرابېږي نه خو ژوندم پکې نشته خنو د اخبار کې صلات سلام وې دا نه وي او که تا وې چې دی ووري دوی دا د شرک نو تاسو رښتیا وایي الله دې مونږ تاسو زر تر زر بیا بیا روزي مبارکه ته سلام لبوزي دا مسلمانان چې دا شپه ورځ لګي دا سلام اچي دا ټول مشرکان دا کافر دي دا مسلمانان په دغه ځای سره تیری په باب السلام چې رادن نشو په باب البقی باندې موزي او په دې ځای کې دی روزي سره ودرېږي نو دلته څه چړیاګر دي یا څه د چکر ځای هم نه دي خو جمعات دا دی راځي سلام دا او دې کې دې سلام د خپل ایمان د پاره چې زمونږ ایمان دې زمونږ محبت دې موږ د روزي راځي سلام واجو چې پیغمبر علیه السلام خپل ووري صلی الله علیه وسلم راځي او دې وی کنه کته چې سلام دوی مشرک شوی دا مسلمانان ټول کافر نه کړي اوس د دې د فتوی مطابق دا ټول کال سر 24 غنټې چې د نبی علیہ السلام پر روزه د مسلمانان سلام پېښ کړي دا ټول مشرکان د دې د فتوی مطابق ورخه اهل سنت د سلور مذهب مطابق دا مسله ټیک ده سلام بالکل جائز دی پیغمبر علیہ السلام اوري دا خلق نیکان دي چې سلام کی کافر نه دي خو د پنځپیران د عقیده مطابق مشرکان دي نو چې سړی ته مسلمان د سره نه وي هغه پس بیا مونږ کی هغه وي ته مشرک ځکه پیغمبر علیہ السلام پر روزه مبارکه ته سلام اچي نو وي ته مشرک نو چې تا مشرک منو بس ته مونږ څنګه کی
د دې وجنه د هر مولا تقریر باندې اوري د هر مولا درس باندې اوري هر چا پسې به منظم نه کوي عقیده ټیکوا بیانم اورا درسم اورا منظم ور پسې کوا که عقیده غلط ورزان له عبادت ما خرابو اخرت کې بستا عمل ال قبليږي چې کم از کم دنیا کې د عقیده ټیک وي او که دنیا کې عقیده غلط نو اخرت کې بیا هیڅ قسم وزن نه لري نو دا عقیده پنځپیریان چې د دې آیت نه ثابتې دا په قران دروغ وای قران کې دا عقیده نشته حدیثونو کې نشته 1956 نو وړاندې په مسلمانانو کې دا عقیده د چا نشته مسله باندې پیښ وي نبی علیہ السلام په خپل روزه مبارکه کې ژوند دي صلوات سلام په خپل نږدې اوري او دلری فرشتي رسي او چې د آیت کې پنځپیران دلیل نسی د آیت راغلي د بوتانو په باره کې دي او دی یې پټکی په پیغمبرانو دا په قران درو بیا الله جل شانه فرمایي چې یو استاسو د دعوا د توحید چې یو هیڅ قسم شریک نه لرم او کوم کافران چې دي ایمان نه لري ناغي د الله جل شانه د یووالي دا خبره بد ګڼي کافران د الله د یووالي خبره ته سم نه ګوري دی خو خند دی بدی شي دا خبره باغی باندې بدل خو الله پاک فرمایي چې زه په ارس پیغام سچ دی ښکارا بیان او سچ پټوي دا ټول پدې زپیم او دا کافران چې کم تکبر کوي اعراض د ایمان نه کوي دا زما خو خندي دیله به قیامت پر سزا ور کافران نه تاسو کې چې الله پاک په نبی علیہ السلام سره نازل کړی دي د یوې صفخوانه قصې دي نو قران کریم ته د قصو خبرې وي الله پاک فرمایي چې دا کافران په قیامت کې ځان سره خپل د ګناهونو د کفر بوج موړي او چې کوم خلک کې ځان سره بیلاري کړي د هغه په اندازه بوج بدی زیاتی ځان سره موړي او بیا الله پاک فرمایي د دې دا بوجونه دا ډېر بد بوجونه دي سړی چې گمراه دي یو بوج د خپل دي او چې بل یې بیلارې کړی دي دا غو بوجم د سره دي دا غو خپل بوجم وي او چې چا بیلارې کړی دا غو یو بوج بسې واوي نو یو سړی دوه کسان گمراه کړل دی بدري بوجونه وړي یو خپل دو پردي او یو سړی لس گمراه کړل نو یو یې خپل او لس پردي هغه خپل خپل موړي خو د دې بو سره دا نقصان شي چې دې په پردي د ګناهونو بوج هم پر سر کې الله دې موږ تاسو کو ساتي نو فرمایي والذین يدعون من دون الله او کافران چې دی عبادت کی سوا د الله پاک نو د سې عبادت کی د غیر الله الله نه علاوه چې د کوم سيزونو عبادت کی مراد دې بوتان دي لا يخلقون شيئا دا خدایان هیڅ چیز نشي پیدا کولی وهم يخلقون وی په خپلم جوړ کړی شي وي دي کافرانو بوتان خو څه پیدا کولی نه پیدا کول کې ذات خو یو الله دی نو دا بوتان دا خدای جوړ کړی اموات دا بوتان مړ دي تاسو مو وی چې دی د آیت را دي په پیغمبرانو پټ کړي خو مراد دې نه بوتان دي درو اموات کم خلق مړ دي دا چې کم مخکې ذکر شو کنه بوتان دي غیر احیاء ندی ژوند دي نو بوت خو مړ ذکر چې بے احساس دي خو یا کان دی یا د اړو ګوندار دی یا بل شي نه جوړ مصالې او شي نو دا مړ دي نو قران کې چې کوم راځي دا بوت راځي او دا آیت پنځپیران رالی او دې نه مراد پیغمبر دی دا په قران درو وما يشعرون ايان يبعثون او نپیږي د دوی دا بوتان چې کله به دوی پورته کول شي الہکم الہ واحد خدای تاسو یو خدای دی مستحق د عبادت فالذین لا یؤمنون بالآخرة پس کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې قلوبهم منکرة زلنا د دوی بدګنی انکار کی د الله د وحدانیت نا هم مستكبرون دي تکبر کوونکي دي لا جرم یقین خبر ان الله يعلم چې بشک الله فيه ما باغ سبان دي
یسرون چې دا کافران یې پټوي وما يعلنون او باغ سوچ دوی اخکار کوي نو الله به بدل ورکوي انه لا يحب المستكبرين بشک الله پاک نخوه خوي تکبر کوونکي خلق واذا قيل لهم او ورکل چې ویل شي دي کافرانو ته ماذا انزل ربكم سجد نازل کستاس رب نبی علیہ السلام قالوا ويدا كافران اساطير الاولين دروغ قصه د بخوانو خلقو دي قران ته دروغ قصه وي نعوذ بالله ليحملوا اوزارهم انجام یدا چې دی او چتویخ پل بوجونه د گناهونو کاملتن پورا یوم القیامت پورز د قیامت ومن اوزار الذين او باز داغ بوجوننا یضلوا بازی د بوجونو د کسانونا یضلونهم چې دی گمراه کړي دي بغیر علم بغیر دلیلنا چې کوم گمراه کړي هغه بوجونه بموي خپل به الا خبردار سا ما یزرون ډیر بد دغه بوجونه چې دوی به اوچتوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین